بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 38 نمبر درس دی او مونږ دغه د نجاست خفیفه حکم شروع کړو. نو یو درس کې نیم ویلو نیم به ان شاء الله دا نن وایو. نو په دې نن درس کې مصنف رحمت الله علیه درې مسلې بیان کړې دي. چیرې د دې نجاست خفیفه هغه حکم بیان کړی دی. حکم النجاست الخفیفه، د نجاست خفیفه، د خفیفه سپکا وړه او نجاست ناپاکی وړه د وړې ناپاکی حکم چې څه حکم دی. نو اوس موږ د مصنف رحمت الله علیه فرمای و معنا دا او اذا معنا را کله چې نشیرا، دا نشیرا چې دی کنه دا د نشاره مجهول دی، نشره معروف دی او نشیره مجهول دی. نشیره معنا دا خوره کړی شي، چې خوره کړی شي، خوره کړی شي، خوره کړی شي. صوبن داسې کپڑا، یو داسې کپڑا رطبن، رطبن معنا دا لمدا، لمدا لمدا یعنی چې لنده شوي په اوبو سره لمده یا نور سره لمده وي. و اذا نشرا کله چې خوره کړی شي صوبن رطبن یو داسې اوچه کپڑا، یو داسې اوچه کپڑا علا معنا دا باندې او ارض، ارض معنا دا داسې ځمکه، داسې ځمکه، ارض معنا دا ځمکه. خو دا داسې ورسره ځکه وایو چې دا ارض دلته نکیره دی، تنوین دی پې نکیره دی، نو ځکه موږ نکیرې سره به داسې لګې، داسې دلته صوبن هم نکیره دی نو ما ورسره داسې یو داسې کپړه او دا ارض هم نکیره دی نو دې سره مې داسې ولګو. نو یا که دا ورسره لګیم نو خو خیر د نکیرې سره به داسې لګې. نو ارض معنا د ځمکه او نجستن، نجستن ناپاکه، داسې ناپاکه، نجستن داسې ناپاکه. دا نجستن دلته بیا نکیره دی نو ځکه ورسره داسې ناپاکه لیکم، داسې ناپاکه یا ناپاکه. یا بستن معنا د اوچه، اوچه شوي وي، اوچه چې اوچه شوي وي. ناپاکه ده مطلب چا څاروي وغیره پکې سوټي کړي دي په هغه ځمکه باندې، یا چا میتیازي کړي دي، یا په خپله هلته ځناورو میتیازي کړي دي او هغه اوچې شوي دي نو هغه ځمکه یادوي. داسې اوچه ځمکه، داسې ناپاکه اوچه ځمکه، داسې ناپاکه اوچه ځمکه. دلته مصنف رحمت الله علیه فرمایي و اذا نشرا کله چې خوره کړی شي صوبن رطبن یوه لمده کپړه علی ارض په ځمکه باندې، په کومه ځمکه باندې؟ نجستن یابستن چې ناپاکه وي او اوچه وي، ناپاکه اوچه ځمکه باندې یوه لمده کپړه خوره کړی شي. وابتلت الارض او هغې لمدې کپړې د وجې نه ځمکه لمده شي. وابتلت و معنا ده او ابتلت معنا ده لمده شي، لمده شوه، لمده شوه. الارض ځمکه، با معنا ده سره، باجاره او ذالک معنا ده هغه. الصوب کپړه او رطب، رطب معنا ده لمده، رمده. بذلک الثوب الرطب په دغه لمدې کپړې سره. وابتلت الارض او ځمکه لمده شوه بذلک په دغه الثوب الرطب لمدې کپړې سره، په دغه لمدې کپړې سره ځمکه لمده شوه. ټیک شو جي. اوس درته د دې پوره هغه حکم بیانوي چې هغې سره بیا څه کېږي. فإن نو که چرته، فإن معنا ده که چرته، د دې فا معنا ده نو، اردو کې وایي پس، ان معنا ده اگر، اگر یا که چرته. لم معنا ده نه، یظهر معنا ده ښکاره شو، ښکاره شوه.
ښکارا شوه ظاهره شوه اثر علامت ته وایي اثر ته وایي مونږ هم ورته اثر وایو د ناپاکۍ اثر او نجاست ناپاکي فی معنا ده کی او ثوب معنا ده کپڑا او لا ینجسو معنا ده لا معنا ده نه او ینجسو معنا ده ناپاکه کیږي ناپاکه کیږي ناپاکه کیږي یعنی ګنده کیږي ٹھیک شو لا ینجسو نه ګنده کیږي نه ناپاکه کیږي دلته پورې مصنف رحمت الله علیه یو مسله بیان کړه اذا نشرنا و اذا نشرنا لا ينجس پورې یو مسله بیان شو په دې عبارت کې درې مسلې مصنف رحمت الله علیه بیان کړي دي و اذا نشر ثوب رطب على ارض نجسه يابسه و اذا او کله چې نشر خوره کړی شي ثوب رطب لمده کپړه على ارض په ځمکه باندې په کومه ځمکه باندې نجسه یابسه په ناپاکه اوچه ځمکه ناپاکه اوچه ځمکه باندې لمده کپړه خوره کړی شي وبتلت الارض او د دغې لمدې کپړې د وجې دا ځمکه لمده شوه وبتلت معنا ده لمده شوه الارض ځمکه د دغې لمدې کپړې د وجې نه چې په ناپاکه اوچه ځمکه باندې دي یوه پاکه لمده کپړه پاکه ده او لمده کپړه هغه دې پې خوره کړله په هغه ناپاکه ځمکه باندې وبتلت الارض او ځمکه لمده شوله د دغې لمدې کپړې مطلب دا دی کپړې دي یو څادر دې ووینځلو او هغه څادر لا لوند دی او هغه ته په ځمکه باندې اوچه ځمکه ده په هغې باندې دې خوره کړه هغه څادر دې پې خور کو خو دا ځمکې باندې مخکې چېرته سوټې پرتې دي هغه وچې شوي دي یا غوا یا داسې انسانانو وغیره زناورو یا انسانانو میتیازې کړي دي او هغه ځای اوچ شوی دی او تا په هغه ځای باندې د خپل لون څادر ودې وینځلو او هغه لون څادر دې په هغه ناپاکه ځمکه باندې خور کو او وبتلت الارض ځمکه لمده شوه بذلک الثوب الرطب د لون څادر سره د لون لمدې کپړې سره بذلک معنا دغه سره الثوب الرطب یعنی مطلب دا دی د لمدې کپړې سره دغه لمدې کپړې سره فإن نو کچرته فإن معنا ده نو کچرته لم یظهر ښکاره نشو ظاهره نشو اثر النجاست د ناپاکۍ اثر په دغه څادر باندې په دغه لمده کپړه باندې دی د ناپاکۍ اثر ښکاره نشو فی الثوب په کپړه کې لا ینجسونه کپړه نه ناپاکه کیږي ټیک شوه دا یو مسله ختمه شوه دلته مصنف رحمت الله علیه فرمایي دا خبره لږ غور سره واورئ وایي کله چې په لمده یعنی یوه اوچه ځمکه ده خو ناپاکه ده مخکې پې چا میتیازې کړي یا پې زناورو کړي دي یا پکې سوټې پرتې دي هغه وچې شوي دي او تا کپړې لمدې راوړلې پاکې لمدې کپړې دې ووینځلې او هغه لمدې دي تا راوړې په دغه ناپاکه ځمکه باندې دې خورې کړې خو په دې هغه ناپاکي اوچه شوې ده نو اوس په ته وګورې او ستا د دې لمدو کپړو سره دا ځمکه لمده شوله نو بیا به ته وګورې که چېرته د دې ناپاکې ځمکې هغه اثر ستا په دغه لمدو کپړو کې و اثر یې څه شی دی یا به د دغې نه د دغه کپړو نه به دې ګنده بوی ځي لکه مطلب د میتیازو بوی یا د سوټو بوی به ځي یا به رنګ بدل شي هغه ناپاکۍ سره به د دې کپړې رنګ بدل شي یعنی څه رنګ غونته به پرې وخیږي نو بیا دې دا کپړه ناپاکه ده او که چېرته لمده کپړه دې په ځمکه خوره کړله په ناپاکه ځمکه خوره کړله او دا ځمکه لمده شوله دغه لمدو کپړو سره او بیا په دغه کپړه باندې د دې ناپاکۍ څه اثر ښکاره نه شو نو ستا کپړه نه ناپاکه کیږي دلته مصنف رحمت الله علیه هم دقه فرمایي که چېرته اثر پې ښکاره شو د ناپاکۍ نو کپړه دې پاکه د هغه ناپاکه دا کپړه دې ناپاکه شوه او که د ناپاکۍ اثر پې ښکاره نه شو نو بیا دې کپړه نه ناپاکه کیږي خدای دې وکړي چې تا په دې ناپاکه ځمکه هغه کپړې خورې کړي دي او خو اثر پې ښکاره نه شو ستا په دې پاکو کپړو باندې د هغه ناپاکۍ اثر ستا دې کپړو ته ونه رسېدو نو ستا کپړې نه ناپاکه کیږي مصنف رحمت الله علیه په دې یو مسله کې دا خبره کړې ده اوس دلته نه لو لف نه پس بیا بله مسله شروع کیږي لو معنی ده که چرته او اردو کې وایي اگر او مونږ پښتو کې وایو که چرته لف معنی ده راغونډول لپیټ نه اردو کې وایي لپیټ نه مثلا اوس به د عبارت به درته زه لږه غونته کې یو نظر به پرې واچو مصنف رحمت الله علیه په دې دویمه مسله کې فرمایي وایي که چېرته یو څادر دی او هغې کې دې نورې لمدې کپړې راغونډې کړې
هغه اوچ صادر دی خو ناپاکه دی تا پکې لمدې کپړې راغونډې کړې او اوس د دغې لمدو کپړو سره دا ناپاکه صادر چې وکم کې چې دا کپړې راغونډې کړې دغه ناپاکه کپړه چې یا هغه صادر لوند دی او تا پکې اوچې پاکې جامې راغونډې کړې نو دغه خبره راته کوي چې بیا هغې سره څه کېږي نو دغه واورئ لو معنا ده که چېرته لفه راغونډې کړې شي لفه راغونډې کړې لپیټ نه لپیټ لیا راغونډې کړې پښتو کې وایي راغونډې کړې صوبن کپڑے کپڑا طاهرن پاکی کپڑے دی راغونډې کړې یابسن او اوچې دي یابسن معنا ده اوچې فی صوب نجس فی معنا ده کی صوب کپڑا داسې کپڑے یا داسې کپڑا نجسن چې ناپاکه ده ناپاکه او رتب معنا ده لمده اوس درته دغه خبره کوي جی لو لفه که چېرته راغونډې کړې صوب طاهر پاکې کپړه یابسن او هغه پاکې کپړې اوچې دي فی صوب نجس رتب په یو لمدان ناپاکه کپړه کې بحیث اردو کې وایي اس طور پر بحیث معنا په اردو کې وایي اس طور پر مونږ وایو په داسې حال کې بحیث معنا ده په داسې حال کې په داسې حالت کې لو معنا بیا اردو کې وایي اگر مونږ پښتو کې وایو که چېرته عسیره دا معنا ده نچوړ کړی شو عسیره نچوړ کړی شو ذالک معنا ده دغه لو معنا ده که چېرته عسیره دا عسیره مجهول دی د عسره معنا ده هغه نچوڼکی او عسیره معنا ده نچوڼ کړی شو لو عسیره که چېرته نچوڼ کړی شو ذالک دغه الصوب کپړه الرطب لمدې ته وایي لمده کپړه که چېرته لو عسیره که چېرته نچوڼ کړی شوه ذالک الثوب الرطب دا لمده کپڑا لا یخرج لا معنی ده نه اردو کې وایي نہیں یخرج نکلتا ہے اردو کې وایي نکلتا ہے مونږ پښتو کې وایو راوزی الماء ما اوبو ته وایي اوبه دلته وایي لو عسره که چېرته نچوړ کړی شي ذالک الثوب الرطب دغه لمده کپړه لا یخرج الماء نو اوبه ترې نه راوځي لا ینجسو لا معنا ده نه ینجسو معنا ده ناپاکه کیږي الثوب الطاهر ثوب کپړه الطاهر پاکه دغه ځای پورې اوس مسله پوره شوه جي دلته وایي لو لفه که چېرته راغونډه کړی شي صوب طاهر یو پاکه کپړه یابسن اوچه پاکې اوچې که داسې پاکې کپړې چې اوچې وي فی صوب نجس رطب فی صوب په داسې کپړه کې نجس رطب چې لمده ده او ناپاکه ده یعنی ناپاکه لمده ده میتیازو سره لمده شوې ده یا داسې نور څه ناپاکه څیز سره ګنده شوې ده دغه لمده شوې ده دغه کپړه بحیث په داسې حالت کې لو عسره که چېرته دغه کپړه دا ناپاکه کپړه چې کومه لمده ده دا که نچوړ کړی شي ذالک الثوب الرطب دغه لمده کپړه لا یخرج الماء او یو قطره هم ترې د اوبو راونوته نو لا ینجسو نو نه ناپاکه کېږي الثوب الطاهر دا پاکه کپړه اوس دلته مصنف رحمت الله علیه فرمایي وایي که چېرته یوه پاکه
اوچه کا پاکې اوچې کپړې داسې پاکې اوچې کپړې هغه دې راغونډې کړې په څه کې دې راغونډې کړې فی صوب نجس رطب په یو لمده ناپاکه کپړه کې پاکې اوچې کپړې دي په لمده ناپاکه کپړه کې راغونډې کړې بحیث په داسې حالت کې لو عسره که چېرته دغه ناپاکه کپړه دا چې کومه میتیاز وغیره سره لمده ده دغه کپړه نچوڼ کړی شي ذلک الثوب الرطب دغه لمده کپړه دغه ناپاکه لمده کپړه نچوڼ کړی شي لا یخرج الماء او د هغې نه نچوړ کولو سره اوبه ونه وځي یعنی یو قطره څاڅکې هم ترې پرې نه وځي نو لا ینجسو نه ناپاکه کېږي الثوب الطاهر دا کومې پاکې کپړې چې دې پکې راغونډې کړي دي مصنف رحمت الله علیه دلته کې دا مسله بیانوي دویمه مسله ده هغه مصنف رحمت الله علیه فرمایي و یو څادر دی غټ څادر یا یو کپړه ده غټه کپړه ده لوپټه څادر وغیره او هغه چې دی په میتیازو سره لوند دی یا داسې نور ناپاکه ګنده څیز سره لوند دی هغه څادر لوند دی او ناپاکه دی او په هغې کې دې پاکې اوچې کپړې راغونډې کړې په دغه څادر کې دې پاکې اوچې کپړې راغونډې کړې خو دا چې کوم لون څادر دی ناپاکه لون لمده کپړه ده دا دومره ناپاکه ده چې د هغې نه نچوڼکې او اوبه ترې ونه وتې نو ستا دا پاکې کپړې چې دې پکې راغونډې کړي دا نه ناپاکه کېږي خو که چېرته تا ناپاکه لمده کپړه ده او په هغې کې دې پاکې کپړې راغونډې کړې او بیا دا ناپاکه لمده کپړه چې دی دا دومره ناپاکه ده دونه لمده ده چې ته نچوڼ کړې او د هغې نه لاندې یو قطره څاڅکې ترې پرېوتو هغه اوبه ترې پرېوتې لاندې ته یو څاڅکې هم وشو نو بیا چې دا کومې پاکې لمدې پاکې اوچې کپړې دې پکې راغونډې کړي دي دغه پاکې اوچې کپړې به دې په داسې حالت کې بیا ناپاکه وي که چېرته دغې پاکو کپړو ته د هغې ناپاکې کپړې بوی لګېدلی وي یا ورته رنګ لګېدلی وي نو بیا او یا ورسره دغه هسې هم لږې لمدې شولې نو ستا دا اوچې پاکې کپړې چې دي دغه دې هم ناپاکه شوې او که چېرته دغه څادر نه نچوڼ کولو سره یو قطره هم څاڅکی ونه شو او دغه دې وکړو دغه پاکې کپړې چې دی هغه هم ورسره ناپاکه کېږي نه بشر دا چې دغه ناپاکه کپړه چې ده د هغې نه یو څاڅکی هم لاندې ونه شي مصنف رحمت الله علیه فرمایي وایي که چېرته په یوه چېرته پاکې کپړې اوچې پاکې دي اوچې کپړې دي او هغه تا راغونډې کړې په څه کې دې راغونډې کړې په یو داسې لمده ناپاکه کپړه کې په داسې حالت کې که چېرته دغه لمده کپړه چې ده که نه کوم کې چې د ناپاکې کپړې راغونډې کړي دي دغه کپړې چې دی دا دې نچوڼ کړې او د هغې نه اوبه نه ونه وتې لا یخرج الماء اوبه ترې راونه وتې نو لا ینجسو نه ناپاکه کېږي الثوب الطاهر دا کومې پاکې کپړې چې دې پکې راغونډې کړي دي دا نه ناپاکه کېږي او که چېرته دغه کومه کپړه کې چې دی دا پاکې جامې راغونډې کړي دي که نه نو دغه کپړه که چېرته او لمدم ده ناپاکه لمده ده یعنی میتیازو وغیره سره لمده شوې ده او دومره لمده ده چې تا د هغه نچوڼ کړې او د هغې نه یو قطره هم لاندې پرېوتو لاندې ته یو قطره څاڅکی وشو نو بیا چې دا کومې کپړې دي دا اوچې پاکې کپړې دې پکې راغونډې کړي دي نو بیا به دغې کپړو ته ګورو که چېرته د دې ناپاکې کپړې نه پکې د دې ناپاکوالي هغه بدبویي یا پکې د دغې رنګ غونته دغې پاکو کپړو اغستی دی نو بیا دې ناپاکې کپړې ناپاکه شوې او که نه دغه لمده ناپاکه کپړه چې ده دې کې چې دا کومې پاکې کپړې راغونډې کړي دي که دغه پاکو کپړو پسې د دغې ناپاکو کپړو بدبویي مو نه لګېده او رنګ یې بدل ورله نه کو نو بیا دې دا پاکې کپړې چې دی په دې لمده ناپاکه کپړه کې چې دې راغونډې کړي دي نو دا پاکې کپړې بیا نه ناپاکه کېږي دا دویمه مسله وه اوس درېیمه مسله مصنف رحمت الله علیه فرمایي اذا معنا ده کله چې حبت معنا ده هوا چلیدل الریح هوا تم وای چلیدل اوچلی الریح هوا اوچلیده هوا اولګیده علا معنا ده باندې نجاست ناپاکی ثم بیا اردو کې وای پیر اصوابت ورسیدا ثوبن کپڑا رطبن لمدہ تنجسو
تنجس معنا ده ناپاکه شوه، ناپاکه کیږي. الثوب دا کپڑا. ان کچرتا اگر اردو کې وای بشرط یې کې په شرط د دې چې اردو کې وای بشرط یې کې یا اگر نو موږ به ورته ووایو په شرط د دې چې یا کچرتا ظهره ښکاره شي، ښکاره شوه. فی معنا ده کی او دا هی معنا ده هغه، یعنی هغه کپړو کې ښکاره شو. اثر معنا ده علامت، اثر ته وایي. او نجاست ناپاکی. واو معنا ده او لم معنا ده نه. یتنجس معنا ده ناپاکه کیږي. ان معنا ده اگر یا کچرتا. لم معنا ده نه. یظهر معنا ده ښکاره شوه. فی معنا ده کی. ثوب معنا ده کپڑا. اثر معنا ده اثر، علامت، نخا. او نجاست معنا ده ناپاکی. مصنف رحمت الله علیه دلته اوس درېیمه مسله بیانوي. اذا معنا ده اذا هبت الريح، کله چې هوا اوچلي علی نجاست په یو ناپاکی باندې، ناپاکی مطلب په سوټو باندې یا په میتیازو باندې، ثم بیا د دغې چې دا کوم سوټو او میتیازو باندې کومه هوا لګېدلې بیا اصوابت دغه هوا ورسي صوبا رطبا لمدې کپړې ته، نو تنجس الثوب، نو دا کپړه دې ناپاکه شوه. په ناپاکه ځای باندې، په ناپاکه ګندګۍ باندې هوا اوچلېده او هغه هوا بیا لاړه ستا دغې کپړو سره ولګېده، نو ستا د لمدو کپړو سره کپړې دې لمدې خورې کړي دي، په هغې باندې د ناپاکۍ هغه هوا راله، نو بیا ستا دا کپړې ناپاکه شوې. خو شرط پکې دا دی، خو شرط دا دی بشرط د دې ان ظهره که چېرته ښکاره شوه فیه په دې کپړه کې اثر النجاست د دغې ناپاکۍ هغه اثر، د ناپاکۍ اثر ستا په دغه کپړه کې ښکاره شو، په دې لمدو کپړو کې کوم هغه هوا چې په هغه ناپاکۍ باندې ولګېده او هغه هوا هغه ناپاکۍ هغه هوا واپس راله ستا په لمدو کپړو سره ولګېده، نو که اوس په دغې کپړو باندې د ناپاکۍ اثر ښکاره شو، علامت پې ښکاره شو، نو ستا دا کپړې دې ناپاکه شوې. ولم یتنجس او نه ناپاکه کیږي ان کچرتا لم یظهر ښکاره نشي فی الثوب په دې کپړه کې اثر النجاست د ناپاکۍ اثر. که په کپړو کې د هغه ناپاکۍ هغه اثر ښکاره شو نو کپړې دې پلیتې شوې، ناپاکه شوې. او که په کپړو باندې د هغه د ناپاکۍ اثر ښکاره نه شو، یعنی بوی، بدبویي یا رنګ، نو دا دی اثر دی. د ناپاکۍ اثر دا دی چې یا به پکې هغه کپړه کې به بدبویي راځي، یا به دا کپړې رنګ بدلیږي، یا به زیړیږي، یا به داسې قسم رنګ اخلي. نو که چېرته رنګ او بدبویي پکې راله ستا په دې کپړو کې، نو دا کپړې دې ناپاکه شوې. او که چېرته پکې رنګ او بدبویي رانله نو ستا کپړې نه ناپاکه کېږي. نو دا درې مسلې مصنف رحمت الله علیه دا حل کړي په دې عبارت کې. دا زموږ نننی درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.